الحمد لله الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده، الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار، جهنم يصلونها وبئس القرار. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. سورہ ابراہیم آیات نمبر 28. دی آیات کریمہ مطلب اللہ دا اہل مکونا مکی والونا اللہ شکایت کری. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعالیٰ فرمائی کہ الم تر، محبوب تا انلیدل آغا خلق بدلوا نعمت اللہ، چاہوی بدل کو دا خدای نعمت کفرا پنا شکر سر. حضرت عبداللہ بن عباس فرمائی رضی اللہ تعالی عنہ، ہم کفار مکہ، ددین امراد کفار مکہ دی، وفي رواية عنه والله كفار قريش. عبداللہ بن عباس مفسر قرآن قسم یہ اخور چد دین امراد کفار قریش دی، کفار مکہ دی، او نعمت نمراد. قال عمر رضی اللہ تعالی عنہ، هم قریش ونعمت اللہ هو محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دا دین امراد قریش دی، مکی والا دی. فاروق اعظم فرمائی او دا نعمت نمراد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکی والو لفارا خاص کر او دا طول دنیا لفارا دا خدای عظیم نعمت. مکی والو تا دا پکارو چڑارے کی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان آوڑے ہوئے، لیکن دا ایمان دا دی عظیم نعمت شکر ادا کولو پزای باندې ناشکری اکڑا
او رسول الله صلی الله علیه وسلم تی نعوذ بالله دروغجن ویل واحلوا قومهم دار البوار د مکې والو چې څومره لیډرانو خصوصا ابو جهل ځکه چې دغوی ما تحت څومره کسانو کارکنانو هغوی خو د دوی خبره منله دوی انکار وکړو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبوت نه کشران او کارکنان هم انکار وکړو الله وایي دا لیډران راولګېدو سرداران واحلوا قومهم دار البوار خپل قوم یا هلاکت ته ورکوز کو هلاکت ته واچو دنیا کی هم قوم تباہ کو آخرت کی هم جہنم یصلونها آخرت کی بدی جہنم تجی دنیا کی بدر کی قوم تباہ ابو جہل غزوہ بدر تھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 313 صحابہ کرام و سر بدر تا تشریف راو ابو جہل سر 1000 مسلح فوج اخان اسنہ اسلحے درستن جنکی ورطا گڑے دے جنکو ورطا تنبلون وحل شکپا مخور علی محمد عربی تم شکست ورکو متاثر بغالی ملاو کو او کم شکست ورنکو بیا بدر بالی تپو ابو جہل والو تی نور غیرت وروستی مختصر دا بدر تچد ابو جہل فوج ورسیده 1000 مسلح ابو جہل قومی لیڈر قوم ته تقریر وکړو تقریر کې ابو جهل ویل چې دا څه نه دي دا محمد عربي او د ملګری چې دي دا څه شي دي دا زمون لپاره هیڅ نه دي او څنګه نه دي ابو جهل ډېر تکبر کیو ابو جهل ویل دا د تقریر وقوم ته چې دا به زه د جړ نه وباسم ختم به یې کړم قوم ته ویل چې محمد عربي او د ملګري دا چې دی دا زما لپاره داسې دي که اکلة جزور دا د اوښ د غوښې او نوړۍ ده لکه د اوښ غوښه چې خوړل ابو جهل ما ته اسانه ده نوړۍ ترې نه جوړ کړم خولې ته یې واچومه انما محمد واصحابه كأكلة جزور لي بس دا زما لپاره د اوښ د غوښې او نوړۍ ده خولې ته به یې واچومه او به یې خورم مطلب دا چې دا به زه ټول ختم کړم داسې تکبر کیو
بدر ته چې لاړو ابو جهل په خپل هم مردار شو 70 کسان دا لوی لوی لیډران سرداران دا مردار. جناب رسول الله صحابو ته فرمایل چې د دوی لاشونه راکش کړئ بدر کې او کوهی و او کوهی ته وغورځوئ. نو ګوره دنیا کې قوم واحلوا قومهم دار البوار، دنیا کې قوم هغه هلاکت ته ور واچوه. کله د یو قوم لیډر سردار خان ملک بېلارې شي قوم هم ځان سره تباه کړي. ایو بزرگ فرمائی چې اذا كان الغراب دلیل قوم اذا كان الغراب دلیل قوم سيهديهم سبيل الهالكين. چې کله د قوم لیډر کارغه جوړ شي د کارغه میلان تلل هغه ډیران طرف ته وي ګن ته وي قوم ځان سره ګن ته بوځي تباه کړي. ہر شاخ پہ ال بیٹھے ہیں انجام گلستان کیا ہوگا. ابو جہل دنیا کی قوم تباہ کو ہلاکت واچاؤ. آخرت کے ہم آخرت کے بچی علاوہ جہنم یصلونہا، جهنم د دوی ځای ده، جهنم ته به ورننوځي سوځولو لپاره. او جهنم کې خو څه حلوا نه تقسیمیږي، اور ده. وبئس القرار، ډېر بد ځای ده د اوسېدو جهنم. وبئس القرار، دې قرار کې دې ته اشاره ده چې دوی به همیشه همیشه دی جہنم کی اوسی. فرمائی علم ترى آیاتا انلد المحبوبا، علم ترى تا انلد المحبوبا ادنقتل الى الذين اغب غیرت خلقتا. محبوبتا انلد استفهام لفارد تقریر دا بلکہ محبوبتا اولد الکنا الذین آغا بغیرت خلق آغا دا کفر دا فسق لیڈران ابو جہل ابی بن خلف فلان فلان بدلوا نعمت اللہ کفرا، چې د خدای نعمت یې فنا شکر باندې بدل کو. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. دا لا ډېر نعمت تا لوی نعمت یې فخلقو باندې وکړو کنه، خاص کر مکې والو باندې چې خدای دی کې پیغمبر د محمد عربي پشان را اولېږئ، قرآن یې را اولېږئ کنه د دوی په ژبه عربي ژبه باندې. لقد انزلنا إليكم كتاب، لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. ومكي والو داسنا شكر خلقي
کتاب میں تاسو در نازل کو ستاسو د مکه خار کے د قرآن پشان عظیم کتاب فیہ ذکرکم دیکھ ستاسو بیان دا ستاسو پا جبا دا ستاسو دا ہرش بیان پکے دا تاسو دا اخانو شوق لرئی ستاسو دا اخانو بیان لهم پکے دا چی و الالابل کیف خلقت دی اخانو تولی نگوری سنگ ما پیدا کری دکنا بیا ہم تاسو نپوئے گئے چی دیو لیڈر بیان یو اخبار کی راش دا لیڈر کارکنان چی دی اغا اخبار تدا سگو جی یہ اخبار اچھا ہے یہ اخبار سب سے اچھا ہے اور سچ بولتا ہے سچ لکھتا ہے دیکھ ہمارے لیڈر کا بیان اس نے ایسی بڑی الفاظ میں شائع کیا آغا بیان دا لیڈر آکٹ کی دا اخبار نا جیب کے دا تاویز پشان محفوظ واچ دا اخبار شاکروی یہ اخبار سچا ہے پاکستان میں کوئی اخبار بھی سچا نہیں جتنے اخبارات ہیں وہ جھوٹ سے بھرے ہوئے اس قرآن پشان کتاب دی کہ ستاسو بیان دا ستاسو دا خار بیان لا فکید لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد ستاسو دا خار بیان ہم پکے دا مکے والو ستاسو دا اخانو بیان ہم پکے دا ستاسو دا نکا دا ترنکا بیان ہم پکے دا ستاسو دا ہرش بیان یرا خستے دا بیام تاسو دا قرآن نا شکر کڑی انکار کوئی قرآن نمانی تاسو تا خود پکار داوا چی قرآنم سنی سردا سنی ولی وائی او دارکم ایمان را ولی وائی چی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون گورے دا قرآن پشان کتاب میں تاسو در نازل کو کنا دی کستاسو دا عرش بیان دا بیام تاسو نمانی افلا تعقلون آیا تاسو نپوئے گئی مطلب دا چی تاسو خرائی کنا چی ناشکر کری تاسو خرائی کنا علم ترى آیاتا انلد المحبوبا بلکہ ادلد الالذین آغا خلق تنگور محبوبا الالذین آغا بغیرت خلقتا چاغ مکی والا دی قریش دستا قوم دا بدلو نعمت اللہ چهوی بدل کو دا خدای نعمت دا خدای نعمت محبوبت کنا کفرا پنا شکری بدل کو کنا واحلو قومهم اور اغوی کز کو خپل قوم کنا دار البوار دا حلاکت کورتا دنیا کی دا حلاکت کورداو چی بدر کی مردار شو صحابو کوئی تا غرزول کنا دا آخرت عذاب خو چرت تلین دا دا کوچی خبر دا کوچی ویل چی دا آخرت عذاب خو کولی ولی پروت آخو چرت ندا تلی دا آخرت عذاب چشید جہنم دا آخرت عذاب جہنم دکنا یصلونها
دی بورننی وزی کنا دس وزولو لفارا وبئس القرار ډېر بد ځای د آرام ده ډېر بد ځای د اوسېدو ده دا جهنم داسې بد ځای ده كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب الله جانم کې به دا چمړې به سوځولای شي لیکن ډایرک به بل چمړه پیراځي هغه به سوځولای شي بل برازي هغه سوځي بل برازي کنه ډایرک به ابد الاباد دا سزا بشروي چمړه به ختم شي او بس وځي بل براش اب ختم شي بل براشي دا ولي ليذوقوا العذاب دا د لفاره چې خو عذاب چې خدر تکلیف ورته ملاوي شي واخر دعوانا الحمد لله رب